فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. دا سورہ آل عمران دے او دا آیات نمبر دے 31 او 32 دے. قل ورته ووایه ان کنتم کچرد تاسو تحبون الله مینه کوئ د الله سره فاتبعوني نو تابعداري وکئ زما یحببکم الله نو مینه به وکئ ستاسو سره الله تعالی ويغفر لكم او بخانه بو کی تاسو ته ذنوبکم د گناهونو ستاسو والله الله پاک غفور رحیم بخون کې او رحم کوونکی دی. قل ورته ووایه اطیعوا الله تابعداري وکئ د الله والرسول او د رسول فإن تولوا نو که تاسو چرته وګرځېدلی د دینه د دې اطاعت نه نو فإن الله نو یقینا الله پاک لا يحب الکافرین مینه نه کوي د کافرانو سره. مقصد د دې دو آیاتونو دا دی ترغیب الی اتباع الرسول، ترغیب ورکوي د الله د رسول تابعدارۍ ته. ربط یې سره د مخکې سره نو ربط یې دا دی چې مخکې د دشمنانو د الله سره د موالات او د دوستۍ نه الله تعالی منع وکړه چې د دوی سره دوستي مه کوئ، دا دشمنان دي. نو اوس ترغیب ورکوي چې دوستي د چا سره وکړو، محبت د چا سره وکړو. اوس دا وایي چې محبت او دوستي د الله تعالی سره وکړو، د دشمنانو سره دوستانه مه کوئ، موالات مه کوئ. دوستی به چا سره کو د الله او د رسول سره. او دویم ربط دام دی چې د آیات په آخره کې والله رؤوف بالعباد ذکر شو چې الله تعالی شفقت کوي په بندگانو باندې. نو د شفقت ذریعه دا ده چې بندگان د الله سره محبت وکړي نو الله تعالی او په شفقت چې دی نو وکړي، چې بندگان د الله سره محبت وکړي نو الله تعالی او په خپل شفقت او مهرباني وکړي. او دریم ربط دام کې دی شي چې مخکې آیات کې ويحذرکم الله نفسه، الله تعالی تاسو د خپل ځان نه چې دی نو یریو، د عذاب نه م یریو. نو اوس د عذاب نه د بچ کېدو لاره څه ده؟ د الله او د رسول تابعداري ده. چې د الله او د رسول سړی تابعداري وکړي نو د الله د عذابونو نه د سزاګانو نه به بچ شي. او شان نزول دا دی چې دا د اهل کتابو د عیسایانو د بعض خلکو په باره کې نازل دی چې عیسایانو ویل چې دا مونږ د عیسی علیه السلام په باره کې کومه خبره کوو چې مونږ ته ابن الله وایو، د الله تعالی بچی دی یا خدای دی، نعوذ بالله. نو دا او یا مونږ د عیسی علیه السلام بندگی کوو نو دا زم د الله تعالی سره چې دی نو مینه ده او محبت دی، دا مونږ ځکه کوو. نو په دې آیات کې په هغوی باندې رد دی چې تاسو دروغ وایئ او د هغې جواب الله تعالی دا وکړو چې د الله سره څوک مینه کوي او محبت کوي د هغې یوه لار ده د نبي علیه صلات وسلام تابعداري ده چې په نبي علیه السلام ایمان راوړي، هغه آخرنی پیغمبر ومني، نو دا یوه لار ده الله سره د محبت، نورې لارې نشته ده. خلک وایي که نه وایي الله ته ډېر شی لارې تللي، که سیکولریزم رانیسي، که لیبرلیزم رانیسي، که هندو مت، که عیسائیت، که یهودیت، دا ټولې لارې الله تعالی بندې کړلې، صرف یوه لاره ده چې هغه د نبي علیه السلام تابعداري ده. یو علاقه اسلام آباد دی نو د هر طرف نه ورته لارې راغلي، نو دا ټولې لارې بندې که یوه لار ورته کولاو که. نو دغه شان دی کې په دنیا کې ډېر شی لارې دي وره، خو ټولې لارې الله تعالی بندې کړلي د نجات او د کامیابۍ او الله سره د مینې او د محبت او الله ته د رسېدو چې د یوه لار ده
چې هغه الله تعالی کلاو کړله هغه د نبی علیه صلات وسلام تابعداري ده. نو دا یو لار به چې د نوراني سي نو کامیابۍ ته ورسي. او دویم دا دی چې د قریشو باندې هم رد دی چې دیو به خانه کعبه کې بیت الله کې بوتان ښودیو او د هغې عبادت یې کولو. نو نبي علیه السلام ورته وویله فقال النبي صلی الله علیه وسلم یا معشر القریش، ای قریشیانو والله لقد خالفتم ملت ابیکم ابراهیم و اسماعیل علیه السلام، چې قسم په الله تاسو خو د خپل نیکه د ابراهیم علیه السلام د طریقې نه چې د نو مخالف روان یو. دا خو د هغې طریقه نه وه چې د بوتانو عبادت تاسو کوئ. نو دې مشرکانو وویله چې د دې سره د دې عبادت مونږ ځکه کوو چې په دې باندې مونږ الله ته چې دی نو نږدې کېږو، د دې بوتانو په عبادت باندې مونږ د دې عبادت کوو، په دې باندې مونږ الله ته چې دی نو نږدې کېږو. نو الله تعالی د آیات نازل کو چې نبی علیہ السلام قل ورته ووایه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که د الله سره محبت کوئ نو زما پسې به راځئ، زما تابعداري به کوئ. د الله سره مینه څه ده؟ د نبی علیه صلات وسلام تابعداري ده. او دا تاسو د ځان نه دروغ جوړ کړلی، د بوتانو په عبادت باندې څنګه الله خوشحالیږي، څنګه الله ته چې دی نو مینه د هغې حاصلیږي. دا ټول دروغ دي. نو چې نبی علیه السلام د آیات ویلو نو په دې کې دا یو ټکی د فتبعوني، زما تابعداري وکړئ. نو مشرکان وویله خاوس را باندې خپله مشري ومنې، خپله مشري په موږ باندې منې. نو الله تعالی ورپسې آیات نازل کو قل ورته ووایه اطیعوا الله والرسول، د الله اطاعت وکړئ او د رسول اطاعت وکړئ. د الله تابعداري ورته څوک ښیو؟ رسول به ورته ښیي که نه؟ د الله تابعداري به له چا نه زده کړې؟ د رسول نه. او دنیا ګڼ آیاتونه دي په قرآن کې من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول تابعداري وکړله نو هغه د چا تابعداري؟ د الله تابعداري یې وکړله. د رسول تابعداري د الله تابعداري ده. من اطاعنی فقد اطاع الله، چا چې زما اطاعت وکړو نو دې د الله اطاعت وکړو. ومن عصانی فقد عصى الله، او چا چې زما نافرماني وکړله نو دې د چا نافرماني وکړه؟ د الله تعالی نافرماني وکړه. بخاری و مسلم کې حدیث دی د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې درې صفات په چا کې وو نو هغه به د ایمان خون او لذت چې دی نو بیا مومي، د ایمان مټاس او خون به چې دی نو بیا مومي. نو په هغې کې یو دا دی چې سړي ته د ټولو نه زیات الله او رسول محبوب شي، د هر څه نه زیات انسان ته الله او رسول محبوب شي. نو دا سړی به د ایمان خون او لذت وسکي. الله او رسول په هر معامله کې ګوره چې د الله او د رسول حکم څه دی، رواج پرېږده، رسم پرېږده، نور نظامونه نور خبرې پرېږده، که واده که خادي که غمي که د کور ژوندي که د بازار ژوندي که مزدوري که د دفتر ژوندي که هر څه چې مؤمن به پکې څه ته ګوري چې د الله او د رسول تعلیم څه دی. نو چې الله او رسول ته محبوب شو د ایمان خون او لذت په بیا ومي. او دویم دا چې د چا سره محبت کې د چا سره مینه کې نو صرف د الله د رضا دپاره وکړې. زموږ د خلکو مینه خو د دنیا د مفادو دپاره یو، د چا سره تعلق ولې لرو؟ یاره چې ما ته څه میلاو شي، ما ته څه پیپ ټوټۍ میلاو شي، ما ته چې دی نو د پلانکي نه چې دی نو څه نور څه خیر چې دی نو راورسي. د الله د رضا دپاره مینه محبت نشته. نو چې د چا سره مؤمن مسلمان مینه کوي محبت کوي هغه د الله د رضا دپاره وي، د دنیا د پیدو دپاره به نه یو. نو دا سړی به د ایمان لذت او خوند بیا مومي. او دریم دا صفت چې په چا کې راشي چې دوباره کفر کول، یعنی د اسلام نه مرتد کېدل انسان ته دومره ناخوښ شي چې سړی اور او جهنم ته اچوي. لکه اور ته چې دی نو سړی بد ګڼي، داسې اسلام پرېښودل دین پرېښودل سړي ته چې دی نو بد ښکاري. نو دا خلک به چې دی نو د ایمان لذت او خوند چې دی نو هغه به وڅکي. بل حدیث دی من احب سنتي فقد احبني، نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې څوک د زما د سنتو سره محبت وکړي
نو په حقیقت کې دې زما سره چې دی نو محبت وکړو. د نبی علیه صلات وسلام اصل تابعداري څه ده؟ د نبی علیه السلام د سنتو سره. ومن احبني کان معي فی الجنه، او چا چې زما سره محبت وکړو نو هغه به زما سره په جنت کې د نبی علیه السلام د سنتو سره محبت کول. عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي کله چې صلح حدیبیه کېدله نو نبی علیه الصلاة والسلام دا اول دغه ولېږلو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې ته لاړ شه او مشرکین خبر که. نو عمر رضی الله تعالی عنہ وویل چې زه خو سخ یم او ما مه لېږه، او عثمان ولېږه دا چې دی نو نرم دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ یې ولېږلو نو هغه ولاړو خپل خپلوانو ته په مکه کې وویلله، او بیا چې دی نو وروستو سرداران قریش طرف ته چې دی نو روانو نو عثمان ابن عفان ته چا وویله وایي تا دا پنسي راپورته کړلې او دا پنسي ښکته که د مشرانو مخې له روانې. وایي ښه، وایي زه د خپل محبوب او د خپل ملګري د نبی علیه صلات وسلام د طریقې خلاف وکړمه، دا نشي کېدی. په دقې حالات کې به چې دی نو ځمه. دا د سنتو سره چې دی نو څه دی؟ محبت دی. په شام کې په یو ځای کې دعوت و او صحابه کرام پکې ناست دي، یو غټ مجلس و، په هغې کې د یو صحابي نه چې دی نو ځمکې ته نوڼۍ ولیدله او هغې چې دی نو راواخېستله. نو چا ورته وویله چې دا کار دې ښه نه دی، دا غټ خلک ناست دی، غټ مجلس دی، دا به دې نه کولی. نو هغې ورته وویله وایي د دې قمقلانو بېوقوفانو دپاره زه د نبي علیه السلام سنت پرېږدم. دغه نبی علیه السلام ویلي چې نوڼۍ دله ولېږي راوالې صفایي کا او ویې خوره. اوس د دې قمقلانو د بېوقوفانو دپاره زه چې دی نو د نبي علیه السلام سنت پرېږدم. دا د سنتو سره چې دی نو محبت دی. دغه شانته کې جنگ احد کې یو زنانه ده نو د هغې خاوند شهید شو، د هغې ورور شهید شو، د هغې بچی چې دی نو شهید شو او راووتله او میدان جنگ ته. نو چا ورته وویله وایي ستا ټول خاندان چې دی نو ختم شو، خاوند دی چې دی نو شهید شو، بچی دی شهید شو، ورور دی شهید شو. وایي دا راته وایي چې نبي علیه السلام چې دی نو څنګه دی؟ نبي علیه السلام وایي هغه خو چې دی نو ټیک دی، روغ دی. وایي تر څو پورې ما په خپله لیدلی نه نبی علیه السلام ما ته چې دی نو تسلي نه کېږي. نو لاړه میدان جنگ ته او څنګه چې په نبی علیه السلام باندې نظر ولګېدو ویې ویله وایي کل مصیبت بعدک جلل، هر مصیبت وس تېرول آسان دي. چې نبی علیه السلام ژوندی دی دا هېڅ مصیبت نه دی، هما هېڅ مصیبت نه دی راغلی. خو چې نبی علیه السلام چې دی نو ژوندی دی. دا د زنانو چې دی نو مینه وه، صحابو چې دی نو ناشنا مینه وه. نو د سنتو تابعداري به موږ په انفرادي ژوند کې هم کوو او په اجتماعي ژوند کې به هم کوو. ښه، اجتماعي ژوند پېژنې که نه؟ کم نظام چې دی حکومت دی په هغې کې به هم چې دی نو تابعداري کوو. سنت یوازې دا نه دی چې پنسي راپورته که، سنت دا دی چې په قرآن باندې فیصله وکړه، په عدالت کې چې دی نو قرآن کېدوه. او سنت دام دی چې په سیاست او حکومت کې لیبرلیزم، سیکولریزم، نور نظامونه چې دی نو مه راوړله. قرآن دی، دین اسلام چې دی نو نافظ که نه. دقه د نبي علیه صلات وسلام سنت دی که نه. نبي علیه السلام به فیصله په څه کوله؟ په قرآن او په حدیث. نو تم چې دی نو په حکومت او په سیاست کې فیصله په څه کې؟ په قرآن او په حدیث کوه، نور نظامونه مه لټوه. دقه سنت دی. او دغه شانتې کې د مظلوم سره مدد کول، د کونډې یتیمانانو سره ښه کول، دا هم د نبي علیه صلات وسلام سنت دی. جهادونه کول، په خېټه پسې کاڼې تړل، پڼې چې دی نو د یینو نه ډکېدل، دا هم د نبي علیه السلام سنت دی. خو دا ځینې خلک صرف مسواک ته او پنسو ته سنت ویو او نور څه ته چې دی نو سنت نه ویو. نور خو هم ډېر شی سنت دی. جهادونه کول سنت دی، جهاد لتلل ډېر چې دی نو سنت طریقې دي. هغه چې دی نو
موږ نه را ژوندی کوو. مسلمان سره په خنده پیشانۍ سره ملاوېدل دا سنت دي. زنانو سره چې دی نو ښه سلوک کول دا سنت دي. نو دا سنت ژوندي کول پکار دي. خام یو ځلې نبي علیه السلام اودس کولو نو صحابو دا اوداسه هغه اوبه ښکته ځمکې ته نه پرېښودلې. ترمیزي حدیث دی، بهیقي راوړی دی، حاکم راوړی دی دا حدیث. نو ځمکې ته یې نه پرېښودلې، راوچتولې وې او په ځان باندې په دې بدن باندې چې دی نو راښکودلې. مبارک اوبه دي د نبي علیه السلام د بدن نه وځي. نبي علیه السلام ورته ووایي څه کار په څه وجه باندې دې کار مجبوره کړی چې دا کوئ؟ صحابه وایي ای د الله رسول، د الله او د رسول سره هم چې دی نو مینه او محبت دی. بیا ورته نبي علیه السلام وویله وایي څوک دا خوښوي چې الله او رسول د هغه سره محبت وکړي او دی د الله او د رسول سره محبت وکړي نو 3 کاره دي کوي. 3 کاره وایي کله چې ورسه امانت کېښودلی شي هغه دې واپس ادا کوي. دا د نبي علیه السلام سنت دی چې امانت ورسه کېښودلی شي په هغې کې به خیانت نه کوي، امانت به سرته رسوي. او دویم دا چې ګاونډي سره به احسان کوي، د ګاونډي سره به ښه سلوک کوي، ګاونډي ته به ضرر او تکلیف نه رسوي. نن موږ څومره ضرر رسوو. دا د نبي علیه السلام سنت دی چې ګاونډي ته به نقصان نه رسوي، ګاونډي سره به خیر ښېګڼه کوي. او دریم دا چې خبرې سړی کوي نو چې رښتیا ووایي، دروغ خبرې ونه کړي، صحیح خبره وکړي، نرمه خبره وکړي، حقه خبره وکړي، د دروغو نه چې دی نو سړی ځان وساتي. او دغه شان صحیح مسلم او صحیح البخاري بل حدیث نقل کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله الله تعالی د یو بنده سره محبت کوي نو جبریل ته وایي، جبریل ته چې زه د پلانکي انسان سره محبت کوم نو تم ورسره کوه. او جبریل په اسمانونو کې چغه ووایي چې الله تعالی د پلانکي انسان او بنده سره محبت کوي، ای اسمان والو تاسو هم ورسره محبت کوئ. او بیا دغه شان کې دغه محبت ځمکې ته راکوشي، په ځمکه کې انسانان بیا د هغې انسان سره محبت کوي. او کله چې نبی علیہ السلام ویله کله چې الله د یو بنده سره بغض کوي، بغض، نو الله تعالی جبریل ته ووایي زه د پلانکي بنده سره بغض کوم تم ورسره کوه. نو بیا جبریل په اسمانونو کې اعلان او چغه ووایي چې د خبر شئ د پلانکي بنده سره چې دی نو الله تعالی بغض کوي او دغه بغض بیا ځمکې ته راکوشي. نو د انسانانو په زړونو کې د هغې انسان سره نفرت پیدا شي او بغض ورسره پیدا شي. نو مطلب دا دی دا ډېره غټه موضوع ده د الله او د رسول اطاعتو، خو موږ هغه مختصر غوندې کې خلاصه هغه ترې راټولو نچوړ. نو د کامیاب مطلب دا دی چې د کامیابۍ او د نجات لاره څه ده چې موږ او تاسو په انفرادي ژوند کې، د کور په ژوند کې او په اجتماعي ژوند کې د الله د رسول اطاعت وکړو، تابعداري وکړو، په دې باندې به نجات او کامیابي رسېږي. نبي علیہ السلام فرمایلی موطا کې دا حدیث دی چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم، چې زه تاسو 2 شی نه پرېږدم، که هغه م راونیوله په هغه م منګولې ولګولې نو چرې به چې دی نو ګمراه نه شئ، چرې به ګمراه نه شئ. څه شی دی؟ د الله تعالی کتاب دی او سنت رسول دی. د الله تعالی کتاب او په سنت طریقو باندې عمل کول او د سنت باندې عمل کول د دې په قرآن او حدیث کې د 100 نه زیاتې پیدې دي. وره ډېرې زیاتې پیدې دي، 100 پورې بیان شوي دي. اوس ټایم نه دی، په دې 2 آیاتونو کې 4 راغلي، داسې بیا اخوا په نور آیاتونو کې به راځي. او د نبي علیہ السلام په نافرمانۍ کې ګوره ضرر دی، ضرر، نقصان به در رسیږي، نقصان. نبی علیہ السلام مخې ته یو کس ډوډۍ خوړله، حدیث کې راځي، نو هغه تکبر د وجې نه په ګس لاس باندې خوراک کولو. نبی علیہ السلام ورته ویله په ښی لاس خوره، نو هغې ویل چې لا استطیعو، طاقت نه لرم، تکبر د وجې نه یې وویله. نبی علیہ السلام ورته وویله
و هیڅ چېرې به ته طاقت ونه لري. نو د هغې نه پس یې دا لاس پالج والو او د مرګه پورې دا لاس خولې ته اوچت نه کو. نو ضرر او سزا ورته میلاو شو که میلاو نه شوه؟ سزا به ورته میلاویږي چې کله یې نافرماني کوله. دغه شان یا په حدیثو پسې د ټوغې او ملنډې کولې، په حدیثو پسې. په عراق په بصره کې یو کس و، نو هغه طالب و، نو هغې دا حدیث واورېدو چې فرشتې طالب علمانو ته، دیني طالب علمانو ته وزرې غوړوي، وزرې ورته خورئ. طالب علم ته خو څوک نشي رسېدی، اوچتې درجې دي د الله د علم د حاصلولو دپاره راوتی. نو هغه چې دا حدیث واورېدو په دې پسې ملنډې کولې او په دې خپو کې چې میخونه ټکواله. نو خلک ورسره روان وو، هلکه وایي په قلاره قلاره ځئ، وایي فرشتې و وزرو نه بیا زخمي کېږي. په دې حدیث پسې ټوغې کولې او ما په کې دې میخونه لګولي وو چې د فرشتو دا وزرې چې دی نو زخمي کړمه. لږ تلی نه و او په هغه ځای باندې راولید او په خپو باندې شل شو، خپو باندې شل شو. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو ځل د سفر نه واپس د شپې ټایم کې راورسېدو مدینې ته، سفر نه. خو خلکو ته وویل د شپې کور ته مه ځئ. نو 2 کسان پکې لاړه، نبی علیہ السلام ویلي مه ځئ، او 2 کسان پکې لاړه. چې کور ته لاړه نو الله تعالی ورله سزا ورکړله چې هلته ښځې د دواړو ښځې سره نور سړي چې دی نو موندی شو، په زناکارۍ په حالت کې موندی شو. دا ول الله تعالی سزا ورکړه چې دیو د نبی علیہ السلام د خبرې نافرمانی نه کولی، دغه ضرر او سزا به ورته نه میلاوېدلی. ور جنګ احد کې نبی علیہ السلام 50 کسان کېنولي، وایي دا ځګې به نه پرېږدی. هغه ډېرکۍ باندې جنگ ختم شو، خلک کسان راکو شو، 40 کسان راکو شو. بس دا هغه ځای نه چې دی نو ټول د جنگ نقشه بدل شوله. نبی علیہ السلام ته څومره تکلیف ورسېدو، 70 صحابه کرام پکې زخمیان شو. د نبی علیہ السلام خبره باندې عمل نه و شوی. نبی علیہ السلام کېنولي دا ځای به نه پرېږدی. نو ضرر او تکلیف ملاو شو، تکلیف به در رسېږي چې کله د الله او د رسول نافرماني کېدله. او بیا خپلې معاشرې ته ګوره، دا عذابونه یې د الله تعالی، دا وباګانې دي، دا هر څه څومره نافرماني شروع ده. ته ما ته یوه اداره داسې وښایه چې پای کې صحیح خلک ناست دی. څومره ادارې نه دي، ټولې ادارې ګنډکپان ډاکوان دا هلته چې دی نو ناست دي، رشوت خواره سود خواره دا ناست دي. ملک او ادارې به څه ترقي وکړي؟ د دې وبا د وجې نه پټرول، دنیا او جازونه هر څه ولاړلي، ارزان شو دي. خو دا ملک یې ولې نه ارزانه یو؟ ډاکوان ناست دي، غله ناست دي، غله. نو هغه تیل ارزانه یو. نو دې وجې نه چې دی نو په هر معامله کې، په هر ځای کې چې نه الله او د رسول اطاعت بکې، تابعداري بکې، په دې کې چې دی نو نجات دی. نبی علیہ السلام فرمایلی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین. بخاری هم مسلم حدیث دی، کتاب الایمان کې نقل دی چې په تاسو کې یو کس مؤمن نشي کېدی تر هغې وخته پورې چې هغې ته زه محبوب نشم د ده د مور و پلار نه او د ده د بچو نه او د ټولو انسانانو نه. که د ټولو انسانانو نه د مور و پلار نه او د بچو نه به زیات محبت د الله د رسول سره کې، د الله د رسول سره، الله به کامیابي ملاویږي، الله به نجات ملاویږي. او د سنت معنی دا ده چې قول، فعل او تقریر، نبی علیہ السلام خبري، د نبی علیہ السلام عمل او د نبی علیہ السلام تابعداري، دې ته سنت وایي. قول، فعل، عمل، چې څه ویلي او څه کړي د دې تابعداري وکړي. ښه جي، قل ورته ووایي ان کنتم که چېرې تاسو تحبون الله، مینه کوئ د الله سره، فاتبعوني نو تابعداري وکئ زما. او د رب دپاره پکې دا هم ویلی شي چې څنګه نبی علیہ السلام قطع تعلق د مشرکینو سره کړی دی،
د کافر دي کنه رشتہ داران دي قطع تعلق کړي دي نو دغه شانتي کې اے مؤمنانو تاسو د کافرو سره قطع تعلق وکړو دې مخکینی سبق سره ولګي پتبیونی نو تابعداري وکي زما د الله تابعداري سره چې مؤمن مسلمان د الله احکام ومني د الله تعالی احکام نو الله تعالی به سره مینه وکي مینه او د الله تعالی مینه سره جنت به ولور کی مغفرت به ولور کی بخنه به ورته وکي د عذابونو سزاګانو به بچ کی حجی قل ورته وای ان کنتم کچری تاسو تحبون الله من کوي د الله سره پتبعونی نو تابعداري وکي زما يحببكم الله نو من بو کی تاسو سره الله د الله تعالی من سره ويغفر لكم بخانه بو کی تاسو ذنوبکم د ګناهونو تاسو نو دلته یو پیدا دا ذکر شو د نبی له سلام تابعداري چې الله بر سره مینه کوي الله بر سره مینه کوي او چې الله رسه مینه وکړله نو عذاب او سزا به نه درکوي او بل پیدا دا چې ويغفر لكم ذنوبکم بخنه به ورته وکړي د ګناهونو ستاسو تاسو مو ګناهونه ورته شو دي هغې به ورته معافي وکړي والله الله پاک غفور رحیم بخانه کوونکی دی او رحم کوونکی دی قل ورته ووایه اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله والرسول او د رسول د الله د رسول تابعداري دی وکړله نو دا د الله تابعداري ده ځکه چې دین او د الله احکام مونږ ته په څه طریقه را رسېدلي د رسول په طریقه باندې الله تعالی په قرآن کې واقعي الصلات مونځ قایم کوي نو مونځ به څنګه قایمې اوس بس د کم ځای نه طریقې زده کړې دا په قرآن کې نشته چې د ماسپښینې 10 رکعاته وکړئ مازدیګر 4 رکعاته وکړئ دا به د پیغمبر د ژوند نه معلومې پیغمبر ته به ګورې د پیغمبر نه به مونځ زده کې په قرآن کې راځي زکات ورکوئ زکات په څومره کې ورکو کله ورکو چاله ورکو نو دا هر دا طریقه برته رسول خیر رسول د دې قرآن پریکټیکل عمل دنیا ته ښودلی دی فإن تولوا نو که تاسو وګرځېدئ مخ هم واړوو یعنې مخ هم واړوو مخ اړیل دا دی چې یو سړی وایي نه منمه اطاعت نه کومه نو دا خو کافر شو یو سړی مني خو سستي پکې کوي نو په دې باندې بیا ګناهګار دی ښه فإن تولوا اعرضوا عن الطاعة اعراض وکړي د طاعت نه فإن الله نو یقینا الله پاک لا يحب الکافرین مینه نه کوي د کافرانو سره نو په دې کې یو اشاره دا راووتله چې د رسول تابعداري دې کوله نو د کفر نه بچ کېږي ګوره دا پیدا پکې هم ده او چې د رسول نافرماني دې کوله نو کفر ته به چې دی نو رسېږي ګوره ښه جي بس دی قل ورته ووایه ان کنتم که چېرې تاسو تحبون الله مینه کوئ د الله سره فاتبعوني نو تابعداري وکئ زما يحببكم الله نو مینه به وکړي ستاسو سره الله ويغفر لكم ذنوبکم ګناهونه به درله معاف کړي والله الله غفور رحیم بخانه کوونکی دی او رحم کوونکی دی قل ورته ووایه اطیعوا الله تابعداري وکئ د الله والرسول او د رسول فإن تولوا نو که ماضي واخلې فإن تولوا نو بیا معنی کې که چېرته دیو وګرځېدل که دیو وګرځېدل او چې مضارع واخلې که تاسو وګرځېدلی دواړه ټیک دی که تاسو وګرځېدئ فإن الله نو یقینا الله پاک لا يحب الکافرین مینه نه کوي د کافرانو سره ووایي جي وکسو بسم الله الرحمن الرحیم قل ورته وایه پیغمبر ان کنتم تحبون الله که تاسو محبت کوئ د الله سره فاتبعوني